د ملک د نورو سیمو په شان په سرحدي اضلاع ضلع کیله عبدالله او ضلع چمن کې هم نن د یوم جهتي کشمیر په سلسله کې چې دی هغه یو ریلي چې دا هغه راووته. ریلي د ډیپټي کمشنر حبیب احمد بنګازي په قیادت کې شروع سول چې د ښار په ټولو روډو باندې ګشت وکړي. په دې لړ کې چې کوم په ریلي کې چې کوم شریک شرکا ول هغو د یکجهتي نارې وکړې د کشمیریانو سره او د کشمیر په حق کې نارابازي وکړه او دا هم ناره وکړه چې کشمیر به جوړ شي پاکستان. په دې حواله زما سره د چمن ځینې ځوانان موجود دي. سیاسي و سماجي رهنما علي اچکزی ما سره موجود دی. علي اچکزی په دې حواله څه ویل غواړي؟ د ټول پاکستان د جانبه نن د کشمیري عوام ته موږ دوی ته دا ډاډ ورکوو، دا پیغام ورکوو چې کوم د دې خلاف چې کوم ظلم شروع دی د انډیا د حکومت لخوا، نو موږ به دوی ته دا عهد ورکوو چې انشاءالله یوه ورځ چې دی هغه به دغه تورې کوم د ظلم شپې چې دي دا به سبا کېږي او انصاف به کېږي او کومه د کشمیر ازادي چې ده هغه بالکل یقیني ده. پاکستان چې دی هغه به د پاکستان جنډۍ چې ده هغه به په کشمیر کې لګېږي، پاکستان او کشمیر چې دی یو کېږي. او موږ د انټرنیشنل هیومن رایټ کمیشن څخه دا ریکویسټ کوو چې کوم په کشمیر کې ظلم شروع دی، کوم جبر شروع دی، کوم حالت چې دی د انساني حقوقو پامالي کېږي، هغه په کار ده چې اقوام متحده پر هغه باندې اکشن واخلي او کوم څلور نکاتي ایجنډا چې پاکستان ورکړي وو د هغه در نظارت لاندې د کشمیر کوم مسله چې ده هغه حل شي. ډیره مننه. دا و سماجي رهنما علي اچکزی چې د زیاته کله چې د اقوام متحده د قراردادو مطابق دی د مسله کشمیر حل راوځي. دا هم زیاته کل چې د کشمیري ځوانان چې دي هغه دی د سوشل میډیا د ذریعه چې د انډیا کوم مظالم پر دی باندې کېږي هغه دی اجاګر کړي، هغه د ښکار کړي، هغه که پر ایکس باندې که پر سوشل میډیا مختلف پلیټ فارم چې د دې چې کوم مظالم دي هغه د ښکاره کړي چې دغه د دې د انډیا چې کوم ظلم دی دا د اقوام عالمو مخته ښکاره کول سي. په سرحدي ضلع کیله عبدالله کې هم د هغه ځای ډیپټي کمشنر په قیادت کې چې دا هغه یو ریلي راوتله. ریلي د کوټې چمن پر لور لاره باندې خپل مارچ وکړي او په دې حواله چې دی په دې لړ کې چې دی هغه نارابازي وکړه او د انډیا مخالف نارابازي وکړله. دی دا وینا وکړله چې کشمیر به یوه ورځ ضرور پاکستان جوړیږي.